په دې طریقه چې دا بینګن پاخه شي کنه تاسو به یقین درځي چې دا بینګن دی دا به بیخي تاسو ته داسې ذایقه درکوي کنه تاسو به چې دې کې کباب اچېدلی دی او جبکې دې کې به مونږ کباب نه اچوو خو پوره ریسپی وګورئ پوره طریقه یې زده کړئ دا موسمي سبزیانې دي نو دا مونږ په نوې نوې طریقو په قسمه قسمه طریقو به پخوو مخکې بینګن مونږ په هور ویتولو اوس مونږ په غوړو کې ویت کو غوړي داسې نه چې ما پکې ډیپ فرای کړو یعنې تاسو ته ښکاري د بخي لاندې ما ټینګې کېښو بیا مې په طبقې کېښو هغې باندې مې غوړي واچول بینګن مې په منځ کټ کړو کیمې خو او ټماټر چې پکې لږ شانتې زیات وي خو ښه ده او که نه به راچوئ زیات بیا نارمل به راچوئ نن سبا ګران ویډیو دي بینګن خو دا نه غټ غټ وي هسې د بال په سایز کې راځي دا خو د فوټبال په سایز کې راغلي نو دا 15 منټه په یو طرف پاخه شو 15 منټه مې طرف واړولو بیا مې په دې طرف پاخه کړو او د پاسه مې په ډکن کې خو که تاسو سره ډکن نه وي که نه نو د وړو خانه خو چېرته تلی نه دی په طبقې ښه فټ راځي یا پکې دی نو ټماټر اوږه او شنه مرچکي دا خو ښه ښکلې پاخه شو دا بینګن مې لږ په دې طبخي باندې یو 15 منټه نور پرېښو 15 منټه په یو طرف 15 منټه په بل طرف نو دا ښه جوسي نرم پاخه شي او تاسو به یې وګورئ که نه چې نرم نه بیا ورلاندې ګیس لږ مړ غونته کې ګیس ورلاندې ساتئ طبخي لاندې دا ډېر ښایسته دغه شي نرم شي بیا به دې نه پوستکی اخوا کوئ اچلکه څه د ښه اسانۍ سره ترې نه لرې کېږي ټماټرونه هم لرې کېږي او بینګنونه هم لرې کېږي که دا ترې نه لرې کول ځکه ضروري چې دا بینګنو سالن به بیا ډېر زیات تور راشي نو وګورئ ما ترې نه اخوا کو داسې هم کیدی شي چې بینګن تاسو سپین کړئ او بیا یې په طبخي باندې سره کړئ د چپسو په رنګ او بیا داسې میش کړئ په سره ټماټر مماټر هر څه نوره طریقه دغه وکړئ ښه تاسو وکتو چې هغه مې ښه میش کړو په لاس هم میش کولی شئ بیا به غوړي واخلئ کتیلې غوړي هغې کې به نیمه چمچ زیره او یو پیاز نری نری کټ شوی ښه نری نری به بله کټ کړئ دا به پکې واچوئ چې دا کله په سره کولو راشي لاس سور شوی نه دی نیم نیم سور کېدو باندې شروع شوی چې ما دې کې قیمه واچوله او سره مې مسالې واچولې مساله کې څو نیمه چمچ دنیا پاوډر او نیمه چمچ زیره پاوډر او لږ شانتې کورکمان او سور مرچکې خپل حساب سره پکې واچوئ او د کټوۍ مکس مساله میلاویږي هغه مې پکې نیمه چمچ واچوله بس او مالګه به پکې واچوه او لږ شانتې یو ګوټ اوبه به ورسره واچو او ډکن مې پکې کېږدو چې دا داسې شپږ 7 منټه پخه شي زه اکثر ګیس ډېر نارمل استعمالوم نو مالګه مې هېره وه مې پکې اوس واچوله او بس ښه یې سره کوئ دې ځای کې به یې ښه سره کوو بیا آینده وګورئ دا وکړي چې دا تاسو ته شنه ښکاري دا مې د دڼیا ډنډه کې ور واچوئ دڼیا مې نه ده اچولې ولې چې دې منځ کې زه نور کار کوم بیا که نه نو بیا مې پکې بینګن واچوله لکه قیمه کې مونږ بینګن پخو قیمه کې مونږ بینډۍ پخو دا بینګنو پورې ډېره خندا مه کوئ ځینې خلک بینګنو پورې ډېره خندا کوي چې بینګن په قیمه باندې قیمه به پیسو پورې خرابوي خو تاسو په دې طریقه پخه کوئ چې کم یې نه م خوري به هم خوري بیا به دلته داسې نه کوئ چې بس وران شو دا پاخه شو نه ډکن مې پکې خو 15 منټه دا نور هم پاخه شو ولې چې دې سره قیمه هم پخېږي لګیا ده او بیا به یې ښه سره کوئ ښه غوړي زیات کم دا تاسو باندې دي بار نه یو کمنټ شوی وي د پاکستانیان د غوړو نه منې کېږي څوک وي د مسالو نه منې کېږي څوک وي نو د شوګر چیني نه منې کېږي یاره موږ څوک چې موږ لوی شوي داسې وو شعور رالو خو عمل رانه خو بس خپل کوشش خو به کوو نو دې ځای کې دا یو بهترین بینګن قیمه تیار شو کې دا بھرتا ورته ویلی شو ولې چې بھرتا کې مونږ بینګن وریتو کوو په هوري خو دا په غوړو کې نو بینګن قیمه بھرتا تیاره شوه مزیدار غوندې ورسره د مستو تړکم تیاره کوي کني ورسره ماستر چې کوم خوند کوي دې سره بینګنو سره او ټنډې سره او ساګ سره زه وایم چې داسې جوړي د چام نه نو واخلئ او ټرای یې کوئ او ما ته کمنټ کې به یې ووایئ